بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی اختر میاش ذوالحجه چې کله ښکاره شي د هغې په لیدو سره مسلمان عاقل بالغ چې هغه نارینه وي که زنانه وي او څوک قرباني کوي د هغوی طرف ته د الله د طرف نه او د دین اسلام د طرف نه یو حکم ورکړی کیږي. هغه حکم اگر چې مستحب دی استحبابي حکم ورته ویلی شي. حدیث مبارک کې راغلی دی کله چې د لوی اختر میاش را اوختله نو کم خلک چې قربانۍ کولو اراده لري هغوی د پاره پکار دی چې نوکونه او غیر ضروري ویښته کټ کول بند کړي. د غټ اختر میاش راختلو نه نوکونه کټ کول ویښته کټ کول بند کړي او بیا دا پابندي د قربانۍ پورې وي چې کله دا بنده قرباني وکړي هغه که نارینه وي که زنانه وي چې قرباني وشوله نو دې نه پس نوکونه او ویښته کټ کولو چې کومه پابندي وه هغه د بنده نه ختمه شوله. زمونږه دې وخت کې چې د نوکونو او د کټ کولو کومه پابندي ده نو هغه به کله شروع کیږي. نو د حدیث چې کم مطلب دی هغه دا دی چې د اختر میاش ولیدې شوه د هغې نه پس تر د 10 ذوالحجې د قربانۍ کولو پورې پابندي ده. نو میاش به کله ښکاره کیږي نو نن 29 جون دی او 29 ذوالقعده ده. نو 29 ذوالقعدې نه پس ماښام چې نور پریوزي نو بیا قبلې طرف ته کتل او د میاش لټول دا سنت طریقه ده چې میاش دې اوکته که ښکاره شوه هم که ښکاره نه شوه هم تا ته ثواب د میاش د لټون میلاو شو. نو بېګاله ماښام نور پریوتو نه بعد د میاش د کتو وخت به شروع شي. که فرض کا میاش ښکاره شوله نو د دغې وخت نه یعنی نن ماښام میاش ښکاره شوه نو نن د ماښام نه به تا باندې د نوکونو او د ویښتو د کټ کولو پابندي ولګي. دا به بیا کمې پورې وي نو دا به د اختر د ورځې چې څاروی حلال شي یعنی ستا چې کم څاروی یا څاروي کې حصه وه هغه ذبح شي نو دغې نه پس ستا دغه پابندي تانه اوچته شوه. بیګاله ماښام نه مخکې یعنی نن د نور پریوتو نه مخکې تاسو د خپلو نوکونو او د ویښتو د کټ کولو نه ځان فارغه کې نو بیا تاسو ته دغه پابندۍ کې هیڅ پریشانی به نه راځي. اکثر خلک غفلت شکار شي او خیالي نه نوکونه ویښته یې غټي او چې کله دا ورځې د ذوالحجې شروع شي میاش راختلي وي نو دته بیا یاد شي چې دا نوکونه غټ دي دا ویښته غټ دي نو هغه ثواب نه صرف محروم شي نور دا حکم چې دا نوکونه به نه کټ کې دا ویښته به نه کټ کې دا حکم فرض هم نه دی دا واجب هم نه دی او دا سنت مؤکد هم نه دی یعنی لازمی سنت هم نه دی اسی یو استحبابي حکم لري کده وکړه ثواب دی کده اونکو ثواب پزې عذاب درته نه ملاويږي صرف د ثواب نه به محروم شي. نه دی حکم باندې عمل ثواب ذریعہ ګرځي او دینه علاوه که چا نوکونه غټو ویښته غټو او د کټ کولو ضرورت محسوس کی نو که دا میا شروع وي او نوکونه کټ کړل ویښته کټ کړل نو س عذاب ولا نشتا سو وبال ولا نشتا سو وعید ورل نشتا صرف دومره بوي چې هغه ثواب دا محروم پاتې شو. मजीद इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल दीन और दुनिया को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके.